بسم الله الرحمن الرحیم. پنځلسمه سپاره تلاوت شوه. پنځلسمه سپاره په ابتدا کې الله جل شانه یو عظیم واقعه ته اشاره او هغه د معراج واقعه ده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک دی هغه ذات چې خپل بنده د مسجد حرام نه بوتلو مسجد اقصی لیلا شپه په شپه د شپې بوتلو او بیا واپس راوستو. الله جل شانه ته عجیبه کار عجیبانی مونږ ته څنګه ناشنا ښکاري. الله پاک ته هر یو کار ټول کارونه یو شان دي، آسان او ګران پکې نشته. الله جل شانه زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بوتل شام فلسطین او بیا د هلته نه اسمانونو ته وخیژولو. د هغې تفصیلي واقع په صحاح روایاتو کې په احادیثو کې ده. امام بخاری رحمه الله هم په خپل حدیث کتاب کې ذکر کړی ده صحیح کې. دا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. دغه پیغمبر په امت کې مونږ یو د دې قدردانی کول پکار دي او د دې قدردانی دا ده چې مونږ یو خو په زړه شکر وباسو، بل په ژبه باندې بل رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوو په هر یو کار کې. زمونږ عقیده، زمونږ عبادات، زمونږ معاملات، معاشرت او زمونږ اخلاقیات کور کله د ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. صرف ظاهر صورت کې د هغې سره محبت نه، د محبت دلیل پوخ دا دی محبت عقلی چې هغه د هغې قول ته د هغې طریقې ته په خپله وینا او په طریقه باندې ترجیح ورکړي. دا هر چا خواهش او چاهت باندې د ښځې د اولاد په خواهش باندې د هغې په تقاضو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته ترجیح ورکړي. بهرحال د ابتدا کې دغه واقعه الله جل شانه ذکر کړي ده تفصیلي حدیثو په کتابونو کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته مخته الله جل شانه هر څه کولی شي، په هر څه باندې قادر دی. مخکې په همدغه سپارې په نصف اول کې الله جل شانه فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. چې کوم سیستا په علم کې نه پاغه پسې م لګیا کېږي. بعضې رونه زمونږ په فضلو بحثونو کې لګیا شي، نه لیدلی وي، نه کتلی وي، نه اورېدلی وي، نه په زړه سره پوه وي، بحث کې لګیا شي او په هغې کې نیمه ګنټه 2 ګنټې په دې فضلو بحثونو کې ضایع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى عن قیل وقال. د فضل بحث او گفتگو نه د الله رسول منع فرمایلی دا مکوې د دې په ځای د الله جل شانه ذکر کو هغې نه هیڅ نه جوړېږي. او چې کله تا دا ژبه استعمال کا نو اوس قرآن پاک کې راځي ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد. د دې هر یو اندام په باره کې به تپوس کېږي. دلته د سمع ذکر اول راغلی دی اورېدل، ځکه چې سړی خبر په دې غوږونو اوري، په دې غوږونو باندې چې ته ښې خبرې اورې نو خدای به اجر درکوي او راضي به شي. چې خرابې پې اورې نو د دې به تا نه تپوس کېږي. یا دې اورېدلې نه ده او ته خلکو ته وایې چې ما دا خبره واورېده. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ټولو کې غټ دروغجن هغه دی چې هغه خوب نه لیدلی او دی وایي ما داسې خوب ولیدو، ما په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو، ما ته یې دا وی. دا دروغ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړولم دي. او دا الله رسول فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چې چا په ما باندې قصدن بدن دروغ وي دی جهنم کې ځان ته ځای جوړ کو دی سړي. او بل دا چې دا دروغ کېږي نه څوک دروغ کولی نشي، ځکه چې دی وایي ما خوب لیدلی دی. نو د دې هر څه په باره کې به الله جل شانه تپوس کوي، پوښتنه به کېږي. انسان ته پکار دی چې دا اعضا اندامونه ډېر په غور سره او په سوچ سره استعمالوي. په نصف آخر کې سوره کهف شروع کېږي. سوره کهف کې د اصحاب کهف واقعه ده او د هغې په ابتدا کې مختصر او بیا تفصیلي واقعه ده. مختصر واقعه کې الله جل شانه ذکر کوي دا یو څو کسانو شهزادګانو د ښو کورنیونو بادشاه کافر او مشرکو قوم بت پرستو دی په هغه قوم کې پیدا و لیکن د دی د الله سره تعلق. الله پاک چې چاته هدایت نصیب کی نو هغه د هغه خوښه ده. نو دی د الله جل شانه سره چې کلک تعلق جوړ شو نو بیا ټول قوم یو طرف ته دی ته چا څه نشول ویلی. الله جل شانه حفاظت کولو. قرآن پاک کې لفظ راځي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض
لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا وربطنا على قلوبهم. الله پاک فرمای مونږ د دې زړونه مضبوط کړ اس قامو چې کله دوی ودرېدل فقالوا ربنا رب السماوات والارض دوی وی چې زمونږ رب هغه دی چې اسمانونو رب دی او د ځمکو رب دی. کله چې انسان یو کار د پاره قدم واخلي نو الله جل شانه هی مضبوط کی او چې کله نی غشته پروت وي نو دغه وخت بیا دې مضبوطیږي نه. وربطنا على قلوبهم اسقاموا جب یہ لوگ کھڑے ہو گئے چې کله د املا وتړل کار تھا نو الله پاک فرمایي مزړونه مضبوط یو کسبي یو ټول قوم او حکومت به یو طرف دی او دیو په حق خبره باندې ولاړی د سوکرست کول نشي ځکه چې خدای زړه مضبوط کړي دی او د انسان پسینه کې زړه چې مضبوط شي بیا ټول بدن داغه تابع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې سړی سترګې غړي شي او دې چې کوم نه پاسي او الله یاد کی نو شیطان د سملاستو په وخت کې د په سټ باندې درې غوټي ور کړي نو هغه درې غوټو کې یو غوټه اوس پړ دی شي او چې کله دې لاړ شي او د سو کې نو بل غوټه اوس پړ دی شي او چې کله دې نیت وتړي په مصلی ودرېږي نو درېمه غوټه مس پړ دی شي فاصبح نشیتا نو بیا دې بالکل چست او چابک وي سحر چې شي داسي وي او چې کله دې پروت وي سترګې غړ شي دې پاسینا نو هغه سستی نو شیطان بیا ودکی هغه وته وي لیل طویل علیک لیل طویل ودشه ځکه چې لوی او د شپه ده چې کله د اراده نه کوي عزم نه کوي ودریږي نه نو الله جل شانه یې زړه نه مضبوطوي. دا د الله جل شانه تکوینی ضابطه ده. نو کله چې یو کار کې د ګناه کار کې شیطان نه گمراه کوي تر اوسه پورې کې هغه تملا وتړه عزم وکړه او دا غي نظام راوباسه خدای پاک به مضبوط کی کار به بیا پرې دی او چې کله ته چې دا بسنګ کیږي نو بیا نه کیږي همت دا غي د پاره شرط او ضروری دی. مخکې الله جل شانه د دوو کسانو تذکرہ کړی ده چې بعضې وایي دوه رونو د یو باغ او هغه باغ داسې و چې هم پکې کجوري وي هم انګورانو هغه چې باغ ته دننه شو واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا هم پکې فصل وکېدو غنم یا بلیو هم پکې انګورانو هم پکې کجوري وي داسې شین باغ چې دننه وته نو ماشاءالله یې ونه وي دا باغ کله خرابي دا باغ چې کوم دی نو ما په دومره خرچه کړي دی او ما داسې کړي دی او ما داسې کړي دی او ما داسې کړي دی نو او دی وایي که چېرې زه هغه بل رور ته وی که زه قیامت ته لاړم لکه څنګه چې ته وې نو هلته به ما ته خدای داسې باغونه راکوي. دا خپل ذاتي تعلق ګڼلو چې دا زما خپل خصوصیات نو هغه بل کس ورته ووایي چې ګوره داسې مکو دا الله جل شانه جوړ کړی دی او تا ته پکارو چې کله دې باغ ته دننه شوی تا ویلې وې ماشاء الله لا قوة الا بالله ماشاء الله چې الله جل شانه څه خوښ شي هغه کوي او دا طاقت او قوت چې کوم دی نو دا په الله سره دی زما ذاتي کمال نه دی دا الله جل شانه کړی دی چې دا دې ویلې وې نو دا بس بیا هغه وسره خبرې کولې بیا هغه باغ الله جل شانه وسوځول او هغه غر کو تباه کو بیا د په هغې باندې لاس مروړل لیکن لاس ته یې څه نه راتله